الله الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. دا سورۃ سجدہ ده. د دې نه مخکې سورۃ لقمان ذکر شو. دا غي ابتدام په اثبات ته قران باندې و چې تلک آیات الكتاب الحکیم. خیال کړه د دې سورۃ ابتدام د سند ده د تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. بل دا چې دواړه سورۃ مکی دي او د دوالو سورته ابتدا په حروف متشابهات باندې شوې ده چې هغه الف لام میم دي. پوه شئ په نه په ډیرو مضامینو کې دیو بل سره ربط. التنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى. واذا مشرکان چې دی پیغمبر د ځان نه خبره جوړه کړې ده، دا قران د ځان نه جوړ کړی ده. بل هو الحق من ربك، بلکې دا کتاب حق دی د جانب ربنا لتنذر قوما ما اتاهم. د دې لپاره دا کتاب راغلی دی چې ته وایې په دې سره هغه قوم لره ما اتاهم من نذیر چې نه دی راغلی هغې ته پیغمبر، تر اوسه هغې ته پیغمبر نه دی راغلی من قبلک مخکې لعلهم یهتدون، ښایي چې دې هدایت بیا مومي. دلته سوال پیدا شو د طالبانو. پوه شئ چې الله فرمایي چې دې ته پیغمبر نه دی راغلی، ته وې روا چې دی دغه دې ته پیغمبر نه دی راغلی، حالانکه قریش ته نذیر راغلی دی. خیال کړه ځکه چې د الله قانون دا دی چې وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. 570 کال دا زمانہ د بعثت تا، 570 کال زمانہ د بعثت تا. ضرور که په دې کې پیغمبر نه راغلی نه دا خدایات سره خلاف شو. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. مونږ یو قوم نه هلاکو مگر هله چې رسول ته ولي. نه په دې 1500 کال کې چې رسول نه راغلی، په دې کې څه په ارګونو خلق به پیدا شوي او بسې پناشي وي. دغه ارګونو خلقو دغه حساب کتاب بسنګ دغه ارګونو خلقو حساب کتاب بسنګ چې الله ته نذیر نه را لګي دا به جنتیان کې جهنميان. پوه شئ په نه جواب دادې چې د نذیر نه مراد دلته کې د نذیر نه مراد هغه رسول دی. پوه شئ په کنه د نذیر نه مراد رسول دی چې موږ ته رسول نه دی را لګي او باقی دا رسول مې وته نه او یو دعوت رسول دی. رسول مې وته نه را لګل یو دعوت رسول دی. دعوت رسول هغه هر چاته رسیدلې دی. دعوت رسول دغه چې الله فرمایي ما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. نه دا خیال کې د دې نذیر نه مراد څه شی دی؟ هغه نفس نذیر دی او دعوت نذیر هر چاته رسیدلې دی. پوه شئ د دې وجنه دا زید ابن عمر ابن نوفل دا د زمانه د جاهلیت یو سړی تیر شوی دی چې دا نیک سړیو زید ابن عمر ابن نوفل د زوی په خپل صحابي دی سعید نوم دی. سعید ابن زید چې هغه د 10 مبشرونه دی د سنه دی د 10 مبشرونه دی. خپل زید ابن عمرو ابن نوفل دی په نبوت کې دا نبوت او ثابت نه دی لیکن سو ثابت دی. ولایت او تخامخا ثابت یواز دینا. پوه شئ حبیب النجار. حبیب النجار دا یو ولی د الله تعالی تر شوی د عیسی السلام نه ورستو حبیب النجار. پوه شئ چې هغه په دې زمانہ د فترت کې غم راغلی دی. پوه شئ دا نور لکه د نبی علیه السلام د بیبي د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د ترزوی ورقه ابن نوفل هغه مؤمنو او جنتیو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې زما د اتر د زوی دا یا رسول الله دا بچرته. نبی علیہ السلام ما په خوب کې ولیدلو چې سپینې جامې وي کچره دې جهنمی وي جامې به سوي جامې به تورې وي. پوه شئ کنه یا بل رنګ نه د دې آیات کریمه نه په د څه شوی ده نه په د رسول شوی ده د دعوت رسول نه په
نه ده شوې ورپسې الله الذي دا ادله وحدانیت تخا الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون دا ثم استوى على العرش دا دویم دلیل د وحدانیت او دریم يدبر الامر من السماء تدبیر کوي الله تعالی د فیصلو خپل من السماء د طرف د اسمان نه الى الارض مکتا فیصله د کم ځای نه راځي د اسمان د طرف نه مکتا دا څه شو دا دریم دلیل د وحدانیت ثم يعرج الیه بیا خیج دا فیصله الله تا فی یوم پدا ورځ کې کان مقدار الف سنه چې مقدار دا زر کاله دی بیا دا فیصله الله تخیجی پدا ورځ کې چې داغه مقدار څه دی داغه مقدار د یوې ورځې زر کاله مما تعدون دا چنا دا عمرنا چې تاسو شمارئ کوشش دا آخرت یو ورځ ده زر کاله دا فیصله په پدغه زر کاله کې الله تعالی ترشي کوشش خیال کړه الله تبخیجی ذالک عالم الغیب دا الله تعالی عالم د غیب دی او شهادت او د حاضر دی العزیز الحکیم باقی بل آیات کریمه کې 50000 کال راغلي دي چې د قیامت ورځ صدا 50000 دلته دا چې دا یو دا زر کال د دې جواب مونږه مخکې ذکر کړو په شی چې دا په خط استوا باندې یو ورځ صدا زر کال او چې د خط استوانه 50 درجه ته او اخوا شي بیا صدا بیا 50000 کال د ورځ نو د قیامت ورځ به په خط استوا باندې به زر کالای او چې 50 درجه دغه نه بیرته وي هغه به سي هغه به بیا 50000 کال کوشش او سوار لزر کاله د دې وو اسمانونو فاصله څومره جوړیږي سوار لزر کاله جوړیږي او عرش معلا پندکم سلويغ زره کاله فاصله ده چې عرش معلا دومره غټ دا ټول 50000 کاله د دینه تکي جوړي الله تعالی فرمایي الذي الله غذات احسن كل شيء خلقه هر شی بهترین خلقت ور کړی دی او بدا خلق انسان او جوړ کړی دی الله تعالی خلقت انسان من توین د خاطینا ثم جعل نسله بیا الله تعالی پیدا کړی دی نسل د من سلالتن دا استلی شو بونا مما مهین چو بس پکې اول الله تعالی د خاطینا پیدا کو بیا د سلاله نه پیدا کو هغه سلاله صدا هغه پس پکې وبدي یو ملاله د پوښې به کنه او دا صدا دا سلاله ده پوښې به ملالم چې کوم دینو سلاله شو کم دیتا دغه ته چې کم دینو مو اقوام متحده ته ورسېدل پوښې به کنه لکه سلاله چې یو نطفه چې کم دین هغه بیا په ارګونو کلونو باندې چلیږي کنه ورپسې ثم سواه بیا الله تعالی برابر کو دی انسان لرا د نطفه نه جوړ کو خایسته انسان ته نه جوړ ونفخ فی من روحه وجعل لكم السمع بیا الله تعالی تاسو له پیدا کړو وګونه ولا ابصار ولا فدا او زمنا قلیلا ما تشکرون دا څومره غټ نعمتونه دي ډیر کم تاسو نه شکر کوي کوشش وکړه شاعر وای کنه چشم بند گوش بند لب بند تا نبینی نور حق برمن بخند سو کوئی مولانا روم رحمت اللہ علیہ ہوئی لب بند گوش بند چشم بند تا نبینی نور حق برمن بخند وی شونډه باندې کا فضول خبره مکوا گوش بند وګونه بند کا فضول اوریدل مکوا وا چشم بند سترګې بند کا فضول لیدل مکوا تا نبینی نور حق برمن بخند کتا نور د الله و نه لیدلو ما پورې وخاندا کتا تکشف او کرامات نشو تا تکشف او کرامات نشو بیا په ما پورې وخاندا
کتا ته ولایت حاصل نشو نو په ما پورې وخانده پوه شئ پکې ها خدا درې ځایونه بند کا ها شونډې او لب شونډو ته وایي شونډې او سترګې او غوږونه پوه شئ دا درې غټ غټ نعمتونه دي الله فرمایي دا مې پتا څو کې پیدا کړل د سلالې نه مې پیدا کړل بیا مې دا غټ غټ نعمتونه تاسو له درکړل قلیلا ما تشکرون ډېر کم تاسو نه شکر کوي وقالو اویل دې کافرانو اذا ضللنا کله چې مونږه ختم شو په دې پزماکه کې په دې ځمکه کې مونږ نشت او نابود شو ان لفی خلق جدید آیا مونږ په خلقت نبی کې شو بل دا الله فرمایي بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دې د ملاقات طرف نه کفر کوي څه کوي کفر قل تو ورته وای اے حبیبا یتوفاکم الله بو وفات کی تاسو لرا وفات بکی تاسو لرا ملک الموت هغه فرشتہ د مرګ الذي هغه فرشتہ وکله بكم چې مقرر شوی دا پتا سو باندې ثم الى ربكم تحشرون بیا وتا خپل رب ته جمع کړي شي دینه د دې آیات کریمه نه معلومیږي چې فرشتہ د مرګ دا د هر انسان نساو باسي دغه فرشتہ د مرګ دا د هر انسان نساو یا په خپل عزرائیل علیه السلام دی یا داغه اعوان او داغه سدي نوکران دي کوشش دا ساو دا د متعلق یو حدیث ذکر کړی دی چې عزرائیل علیه السلام یو فرشتہ ملک الموت هغه چې کوم دینو خیال کړل هغه نبی علیہ السلام دغه فرشتہ عزرائیل علیہ السلام دغه فرشتہ د یو انصاری صحابي د ساده پاره لګلې و د ساده غسلو حدیث د دې حدیث ته معلومیږي چې عزرائیل علیہ السلام په خپل ساونه نو باچ داغه سره سدي فوج دی هغه چې کوم نه لګي یو فرشتہ یو ته ولېږي بل فرشتہ بل ته ولېږي نبی علیہ السلام دغه مریض ته پوښتنه تل دغه فرشتہ چې کوم نه ولیدله نو نبی علیہ السلام متا ولید ورته فرمایل ودا غره زما دوست ته اچنه چې تو سره سختی وکي هغه ورته و یا رسول الله زه خو د هر مؤمن سره نرمي کوم په شپه او بیا وته فرمایل دغه فرشتي وې سمرا په ځنګلاتو کې د آبادی دي د اجل گجر خیال کراله په د دې هر ورځ 15 ځله ملاقات کو په دې ځنګلاتو کې چې څومره مخلوقات دي زه د هر یو سره روزانه 15 ځله ملاقات کو په شپه دا زمانہ پناه نه دي په شي دا اجل گجر په شپه دی دا اکثر د دین سره رابطه ډیره کمه ډیر په کې خی او د ډیرو رابطه نه وي مونږ په غار کې پراته یو په شپه کار زمونږ د مازاد او د سته پوس باندې کیږي د ګډي بيځه ته پوس پرانه کی په شپه او فرشتہ وایي چې زه 15 ځلې روزانه د دې ملاقات کو په شپه د دې وجنه هر یو پیژنم چې دا پلان کې دوی د پلان کې حتی که یو ماشم چې کوم دین داغه هغه وفات کیږي د بغیر د حکم د الله تعالی نه داغه روح نه اشتره کیږي خیال کړه او وی پرشتي دا د اشرف المخلوقات صاحبات چې هغه انسانان دي خو شي پکنه او د دې نور مخلوق د پاره هغه نور مخلوق الله تعالی مقرر کړي نه فرمایي ولو ترى اذ المجرمون کتوینه هغه وخت لرا چې دا مجرمان ناکسو رؤوسهم دی بصرون اخته کی عند ربهم په حضور درب کې دا الله په حضور کې بدی سرون اخته کی الله به تفوس کوي کنه چې تاسو راوړي دي بیا وی ربنا اے رب زمونږه ابصرنا مونږ اوریدل مونږ لیدل کړي و سمینا مونږه ابصرنا مونږ وڅو دنیا مونږ په آخرت کې شذونه ولیدل و سمینا او دلته مو اوریدل مونږ ته صفاته وا کوشش وکړه چې دا شذونه حق دي پرجعنا واپس کوم لرا دنیا ته نعمل صالحان چې مونږه عمل صالح وکړو ان موقنون مونږه وي زمون یقین دی و زمون یقین راغی چې دا حق دی
ولو شئنا کخوخ شي زمونږه لا آتینا کل نفس هداها مونږ به ورکړو هر یو نفس ته هدایت الله فرمای کما غوښتل نو هر نفس ته ما هدایت ورکړو ولكن حق القول مني لیکن ثابت شوی دا فیصله زما لا ان جهنم زبد کوما جهنم لرا من الجنه دې پیریانونا والناس اجمعين ټول انسانانونا خیال کړه ها فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم وسکای په سبب د هغه سره چې تاسو حق ير کړی دی حق بیان حق اوریدلم ير کړی دی ها وسکای تاسو ها په دې وجہ چې تاسو ير کړی دی لقاء د دی ورځې ان نسيناكم منګه تاسو ير کړلای تاسو الله ير کړو ما تاسو ير کړلای وذوقوا وسکای عذاب الخلد عذاب د دوام بما كنتم تعملون په سبب د اعمالو تاسو انما يؤمن بشك ایمان راوړي پایاتونه زما باندې هغه کسان چې کله دې تنشیات کړلې شي په دې قران پاک سره دی راو ګرځيږي سجده کوونکی ازمکه ته راو ګرځيږي سجده کوونکی او تسبیح کوي په حمد در خپل سره او دې تکبر نه کوي څنګه کوي تکبر نه دا د مؤمنینو صفات دی چې په دې کې تکبر نه او تتجافا جنوبهم او ډډه توي الاخونه د دې ان المضاجع د کټونو نه دې د شپې تهجد ته پاتې او د دې ډډه د کټونو نه سي بیرته پوه شئ يدعونا ربهم د عبادت کې در خپل د وجه د يرنا او د وجه د تمنا او مما رزقناهم ينفقون او هغه مال چې موږ دی ورکړې دي داغه نه خرچه کوي داغه نه څه کوي خرچه دا آیات کریمه ده تتجافا جنوب ډېر محدثین بلکې اصحاب کرام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د دې ترجمه په څه سره کړې ده او شی به کنه تتجافا جنوبهم په تهجد باندې خیال کرا لګا چې د دې اړخونه ډډه توي د سنه د کټونو نه د پاره د څو د تهجد خیال کرا د دې آیت کریمه نه مراد څه ده تهجد دا روایت چانه ده د معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ او چا کړي ده حسن بصری امام مالک امام مجاهد امام اوزاعی دی بزرگانو دا روایت کړي دي پوه شئ به کنه حسن بصری امام مالک امام مجاهد او امام اوزاعی دا ټول تابعین دي ښا امام اوزاعی د امام سے په استادانو کې دي پوه شئ به کنه لکه څنګه ابراهیم نخعی علقمه پوه شئ به کنه دا ټول چې کوم نه سدي دا استادان دي پوه شئ اعمش ورپسې فلا تعلم نفس ندین مراد وی تهجد دی او حدیث کې دام راغلی دي چې په ورځ د قیامت مې تفسیر ابن کثیر لیکلی دي په شی به دا اسماء بنت یزید نه روایت دا یو زنانه ده هغه وی چې د قیامت په ورځ به आवाज وشي چې عزت والا خلق چرته دي خیال کړه څوک به आवाज ونه کوي بیا به आवाज وشي عزت والا خلق چرته هغه خلق د پاتې وی ډیر لک خلق به پاتې په دغه میدان دا به کم خلق وي تتجافا جنوبهم عن المضاجع چې دی اړخونه دا د کټونو نسي بیرته وي پوه شئ دغه خلق به پاتې او فلا تعلم نفس معلومه نه ده یو نفس ته ما هغه نعمتونه کم نعمتونه چې الله تعالی دی متحجدین ته ورکي نه علم نشته ده هیڅ یو نفس ته بعد هغه انعامات اخفي لهم چاغه پټ شوی دي لهم د دې تهجد والو د پاره د دې تهجد والو د پاره چې کوم نعمتونه الله پټ کړی دي پوه من قرة اعین چاغه یخواله د سترګو د دې ده جزاء بما كانوا يعملون دا جزاء د اعمالو د دې ده د دې نور چاته علم نشته ده دا ولې د دې د انعامات بل چاته علم نشته ده فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت على قلب بشر او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنت کې هغه نعمتونه دي ما لا عين رأت چې یو سترګې نه دي لیدلې یعنی پرشتوم نه دي لیدلې په شی به کنه
ولا اذن سمعت ان یو غږ اورېدلی دي او خیال کړه کنه ولا خطرت على قلب بشر انا د چا په زړه کې تیر شوی دا نعمتونه د چا دي د دې تهجد گزار خلک د دې وجنه حسن بصری رحمت الله علیه وی چې تهجد م پرې دوی که شپې پاسېدل نه شي د ماسوتن د مانځه سره تهجد کوي نو سره لا خو د ټولو نه اسانه ده په دې کې خو څه اشکال نشته دی پوه شئ د ماسوتن د مانځه نه وروسته یو 2 رکعاته نفل کوي دام تهجد دی په نیت سره دا مذهب د چا دی د حسن بصری رحمت الله علیه پوه شئ نو موږ نه ناراض ته ما اسانه کړی ته نشي دام نه کو نو خو جو بس نه به کوو ورپاتې اما الذين امنوا افمن كان مؤمنا هغه څوک چې مؤمني کمن کان فاسقا آیا دا پشان د فاسق دی لا یستوون دواړه ندي برابر بلکې د دواړو فرق دی اما الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات المأوى د دې لپاره جنتونه د سدي د سکونت دي نزلا بما كانوا يعملون دامل مستیالا واما الذين فسقوا فمأواهم النار د فاسقانو زائد سکونت سده وو کلما ارادو ان یخرجوا منها کله چې اراده وکړي چې دی راوځي د دینه وعیدوا فيها واپس پر کړل شي د جهنم ته په ګرځونو باندې وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وبشي وبویل شي دی ته چوته کوي عذاب د جهنم ولنذيقنهم من العذاب الادنى وبسکو من په دې جهنم یانو باندې د عذاب د دنیا نه دون العذاب الاکبر وړاندې د عذاب اکبر نه د عذاب ادنا نه مراد څه دی مفسرین حضرات وی عذاب قبر دی څه دی دغه چې وړاندې د عذاب اکبر نه څه دی عذاب قبر دی پوه شئ لعل د دې آیت نوم ثابتېږي او هغه بل د فرعونانو باره کې چې آیات چې یردون الى اشد العذاب ناغنم عذاب قبر ثابتېږي نه عذاب د قبر دغه هم لیکلي دي کنه څه شرع قاعد شرح مواقف چې عذاب د قبر څه دی دا حق دی پوه شئ و چې د عذاب قبر نه څوک انکار کوي نه دا د دې آیاتونو نه یا د دې احادیثو نه څه دی انکار ومن ازلم څوک دی غټ ظالم ممن دا چانه ذکر به آیات ربه چې د تنصیحت او هدایتونو درف ثم اراتان حبیات نمخ ګرځي ان من المجرمین منتقمون بشکم د مجرمانو نه انتقام غستون کیو بدلا اغستون کیو ولقد اتینا موسی الكتاب بشک ور کړه د موسی علی السلام ته کتاب دا مخکې عظمت د عظمت چې کوم دینه د اصحاب کرامو او د تابعینو وغیرہ ذکر شو خیال کراله او د سا اغسطلو کیفیات بیان شو دا د حضرت موسی علیہ السلام عظمت الله تعالی ذکر کوي او یاد ده چې مخکې د مؤمنونو صفات الله تعالی بیان کړل خیال کراله او دلته کې د کفارو چې هغه بنی اسرائیل دي دغه قباحت الله تعالی بیانوي بشک ور کړی د مونږه موسی علیہ السلام ته آسمانی کتاب فلا تکن مکه اے محمد نبی علیہ السلام فی میریت پشک من لقائه د ملاقات موسی علیہ السلام نه شک مکوا تا یقینا د موسی علیہ السلام سره ملاقات کړو پس کې په معراج کې د لقائه ضمیر ستر راځي حضرت موسی علیہ السلام دویمه ترجمه د لقائه ضمیر راځي د قران پاک چې څنګه موږ موسی علیہ السلام ته څه دی آسمانی کتاب ورکړی دی نه تعالی مم درکړی دی ته په دې کې شک مکوا چې ما چې دا د الله کتاب نه دی فلا تکن فی مریه من لقاء هذا الكتاب مراد نه څه دی قران پاک خیال کړه وجعلناه منذر ولد د موسی علیہ السلام هدى لبني اسرائيل هدایت لپاره د بنی اسرائیل وجعلنا منهم ائمه مون پیدا کړیو په دې کې امامان بنی اسرائیل کې مون امامان پیدا کړیو دغه امامانو بس چل کاو يهدون دی په تبلیغ کولو به امرنا په امر زمو سره لما صبروا کله چې دې صبر کړو وکانو بیااتنا یوقنون دې پایتونه زمون باندې یقین ساتو
ان ربک هو یبتل بینهم یوم القیامه رب صاحب فیصله کوي په میند دي کفارو کې په ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون اولم يهد لهم ایا رهنمایي نه ده کړې دي قریش لرا دې خبره کما هلاک ناس عمر من هلاک کړې دي من قبلهم مخکې د دینا من القرون د قومونو يمشون في مساكنهم دی ګرځي په مسکنونو دا غي کې دې تندې نه ګوري د دین عبرت نالي چې دغه مساکن د دې د نظر د وړاندې دي او دی پکې ګرځي ان فی ذلک الایات فلا يسمعون اولم يروا آیا نه ګوري دا قریش ان نسوق الماء چې مونږ رواني کوبو ال الارض الجرز اغزمه کې وچتا دې ته نه ګوري چې په وچ ازمکه باندې مونږه د اسمان نه باران نازل کو جوړو جمع د جرزتون دغه وچتا په معنا د یابس سره فنخرج به راو بسمونگا پا دغ باران سرا زرعن پسلونا تاکلو منو چه داغی نخوراک کئی انعامهم چار پایان ددی کافرانو وانفسهم انفسون ددی ددی چاروی چیم مڑیگی آدی پی پخپلم مڑی افلا تبصرون آیاتاسو سوچ نکوی ویقولون وی دا مشرکان متا هذا الفتح کل بیدغا ورد دا قیامت مراد نسل ورد دا قیامت ان کنتم صادقین کچا تاسو رښتینی یا تاسو دا فتح بکلی په دنیا کې قول تو ورته او فرمایا یوم الفتح ورځ د قیامت دا لا ينفع الذين كفروا بیا بنا فنرسی په دغه ورځ کافرانو ته ایمانهم ایمان ددی په دغه ورځ باندې بتاسو ایمان راوړی یا د عذاب په ورځ بتاسو ایمان راوړی خو نه په باندې کوي ولا هم ينظرون انا بدوی ته مهلت ورکړل شي فعارض عنهم مخ وګر زواز د مشرکانو نه ای حبیبا وانتظر ته انتظار کوا ته انتظار کوا ای حبیبا د عذاب د دی انهم منتظرون ابي شک دی می انتظار کون کی دی سدی دی انتظار کون کی بسم الله الرحمن الرحیم دا سورۃ احزاب مخ کی سورۃ